تضمن كلمتين بالاسناد. الکلام ما تضمن کلمتين بالاسناد. هر کله چې فارغ شو مصنف دا کلمې نه نو شروع وکړه په کلام باندې نو ویل الکلام او دایات ساتي په درې ځګونو کې عطف نکېږي. اصل خو د ټول بلاغت خلاصه چوي نو په لس مواضعو کې عطف نکېږي او په دوه ځګونو کې عطف کېږي. خو دلته درې ځایونه دلته بیانوم چې دلته عطف نکېږي. اگر کو مقام د عطفي خو نه کوي کله چې د معطوف او د معطوف علیه په منځ کې طول مسافتي پام کوئ په سترګو کې به خبرې نه کوئ. کله چې د معطوف او معطوف علیه په منځ کې طول مسافتي نو عطف به نه کوي. ولې ځکه چې حرف عطف ته ذکر کې نو اصل په حرف عطف کې قرب د معطوف علیه دی، قرب د معطوف علیه دی. نو چې معطوف علیه او معطوف په منځ کې فاصله ډېره او دلته حرف عطفي نو حرف عطف به تقاضا کوي چې دا په دې قریب عطف دی او الته خو معطوف علیه بعید دی نو توهم د خلاف المراد راځي، توهم د خلاف المراد راځي په دې وجه به عطف نه کوي. دویم چې کله د معطوف او معطوف علیه په منځ کې انتهایی قرب جواري د انتهایی قرب جوار په وجه د حرف عطف نه ذکر کوي. کل تقی نقی دا نقی عطف دی په تقی، اصل کې کل تقی و نقی دی خو د انتهایی قرب جوار په وجه حرف عطف پاتې شوی. دوه شو. دریم کله چې معطوف مستقلی او معطوف علی غیر مستقلی بهم د عطف نه کوي. ولې ځکه چې معطوف تابع د معطوف علیه نو دلته چې معطوف مستقلی او معطوف غیر مستقلی نو مستقل به تابع د غیر مستقل شي ځکه عطف نه کوي. په دې ځای کې د کلمې او د کلام په منځ کې طول مسافت ده نو کو عطف یې کړی ول کلام ویلی وی نو توهم د خلاف المراد به ځکه اصل په حرف عطف کې قرب د معطوف علیه دی هغه به تقاضا کوي چې معطوف علیه به قریبي او دلته به معطوف علیه بعیدي نو توهم د خلاف المراد دی. دغه په وجه حرف عطف باندې ذکر کړي. دا الکلام مبتدا ما موصوفه تضمن کلمتين بالاسناد صفت موصوف سے صفت نه دا خبر د الکلام شو مبتدا سے د خبر نه جمله اسمیه شوله. کلام په اصطلاح د نحو کې ما لفظ ده تضمن کلمتين د څه لفظ چې متضمن وي کلمتين لره په دې شان چې مجمع من حيث المجمع متضمن مجمع من حيث المجمع متضمن او بلا بلا کلمه متضمن او کم مرتبه د کلام دو کلمې دي پورته له حصر نشته. بالاسناد د ست تضمن چې حاصل به په ثواب د اسناد د ست تضمن چې حاصل به په ثواب د اسناد نو الاسناد الکلام کلام په لغت کې ما يتکلم به ته وي او په اصطلاح کې دغه تعریف شو چې تاسو ته مې وکړو. ما داسې ویلو الکلام ما کلام لفظ دی دا ما مې عبارت د لفظ نه واغست. دا ولې دلته سوال دی هغه دا چې ما د الفاظ عامه نه دی ما د څه نه عبارت وي یا به ما عبارت د کلام نه وي نو بیا خدا تعریف د شی په خپل نفس شو او تعریف د شی په خپل نفس ناجایز دی چې الکلام ما کلام کلام دی دا ځکه ناجایز دی چې کلام معرب دی او معرب مجهول دی
چې معرب مجهول دی تیر چې تعریف بیرته په الکلامو کې نو تعریف د مجهول په مجهول راغی ځکه تعریف د شی په خپل نفسه ناجایز دی او یا به ما عبارت وي دغه نه د لفظ نه وي کومه عبارت د لفظ نه وي نو لفظ خو کلمه هم ده نو بیا خو تعریف د کلام معنی نشو د دخول د غیر نه کلمه پکې داخله شوه که کلمه هم لفظ دی اسم فعل حرف هم لفظ دی نو جواب دا دی چې په تعریف کې جنس او فصلی نو جنس عامی فصل خاصی زما عبارت د لفظ نه وام او کته وی چې دا خو کلمه په تعریف کې داخله شو اسم فعل پکې داخل شو ځکه هغه الفاظ دي نو صحیح ده ما د الفاظ عامونه ده دا جنس شو او استوس فصول دي پاغه بتنا کلمه اوزی فتضمن کلمتين سربت کلمه اوزی ځکه چې کلمه متضمن دو کلمو لنه ده او کلام متضمن دو کلمو لره ده نو په تضمن کلمتين ست کلام ادا کلمه اوتله کلام ما لفظ ده بیا د سمونه ویلو چې کلام هغه لفظ ده د سمې ویل چې کلام لفظ ده نکره میکړه چې لفظ ده نکره شو چې هغه لفظ ده معرفه شو ما موصوله شو دا یاد ساتي دا قاعده نحوی یاد ساتي لفظ د ما چې په جانب د خبر کې واقع شي موصوفیت اولاد موصولیت جائز ده موصوفیت اولاد موصولیت جائز ده ولی ځکه اصل په خبر کې تنکیر ده نو ما چې موصوفه شي نو نکره بشي او اصل په خبر کې تنکیر ده ځکه چې مقصود د خبر نه پیدا رسول دی مخاطب تا یا لازم د فائدة الخبر ده او دا حاصلېږي په نکره نو معرفې ته ضرورت نشته او موصولیت هم جاز ده ځکه کله خبر معرفه هم راځي اولئک هم المفلحون اولئک مبتدا ده او المفلحون خبر ده خبر معرفه هم رااله المسلم من سلم المسلمون من لسان یده المسلم مبتدا ده من سلم خبر ده خبر موصول ده معرفه نو ما چې په جانب دو خبر کې واقع شي موصوفیت اولاد موصولیت هم جایز ده دا ما چې عبارت د لفظون نشي نو نکره بشي او موصوفه بشي او لفظ د ما چې په جانب د مبتدا کې واقع شي نو موصولیت اولاد موصوفیت جایز ده ځکه چې ما اصل په مبتدا کې تعریف ده ځکه چې اصل په مبتدا کې تعریف ده نو ما چې موصوله شي نو معرفه بشي او موصوفیت هم جایز ده ځکه کله مبتدا نکره راځي چې مفید د فیتی ها تمرة خیر من جرادة ها کلام یو لفظ ده چې متضمن وي کلمتين لران په دې شان چې مجمع من حيث المجمع متضمن او بلا بلا کلمه متضمن دا ولې ویم چې مجمع متضمن او بلا بلا کلمه متضمن دا ولې ویم دا د په سوال دا اعتراض دی ته کلام لفظ دی چې متضمن وي کلمتين لره نو دا کلمتين متضمن شو او کلامي متضمن شو متضمن صيغه اسم فاعل ده او متضمن صيغه اسم مفعول ده نو دلته خو متضمن او متضمن شی واحد شو ځکه چې کلام متضمن کلمتين شو کلمتين متضمن شو نو کلام هم دغه کلمتين دی بل شی نه ده کلام هم دغه کلمتين دي شال کړنی استاذه بل شی نه ده نو چې کلام هم دغه کلمتين دي بل شی نه ده نو بیا خو متضمن او متضمن شی واحد شو او دا خو ناجایز ده متضمن یو شی په تخر کې نیول تضمن دی ته وای تضمن نو متضمن نیون کې شو متضمن نیول شوی دی جواب دا مجمع من حيث المجمع متضمن دی او بلا بلا کلمه متضمن ده نو کلام دا مجمع من حيث المجمع دی
او کلمتین دا بیله بیله شوه. کلام مجمع من حیث المجمع ده او کلمتین بیله بیله شوه. پوه شو پې؟ نو کلام یو لفظ دی چې متضمن کلمتین لره په دې شان چې مجمع من حیث المجمع متضمن شو، بیله بیله کلمه متضمن شو. او کلمتین عام دي حقیقتا کو حکما. دا ځکه وو چې تعمیم ته اشاره ده چې تعمیم وشي. اضرب هم دوه کلمتین دي خو حکما دي. په اضرب کې انت ده ځکه په صيغه واحد مذکر امر حاضر کې فعل وجوبا پټ ده. نو اضرب یو کلمه ده خدا په حقیقت کې دوه دي. او کمه مرتبه د کلام دوه کلمې دي پورته له حصر نشته. کمه مرتبه د کلام دوه کلمې دي پورته له حصر نشته. ضرب زیدون عمرا یوم الجمعه امام الامیر ضربا شدیدا فی داره. دا مجمع کلام دی. خو دلته کلمتین ویل دي دا کمه مرتبه ده. پوه شو پې؟ او دا بالاسناد دسه کلام چې حاصل به په ثواب د اسناد. دسه کلام چې حاصل به په ثواب د اسناد. معنا دا ده چې د کلام علامه دا ده چې مشتمل به په مسند او په مسند الیه. کلام به مشتمل په مسند او مسند الیه. نو په دې سطح مرکبات ناقصه واته. مرکب دوه قسمه ده. مرکب تام ده هغه ته کلام وای. یو مرکب ناقص ده. نو مرکب ناقص علامه دا ده چې مشتمل به په مسند او مسند نه بلکې مجمع به مسندی یا به مجمع مسند. لکه بعلبک 11 سیبوه یا ترکیب اضافی یا ترکیب توصیفی. مرکب ناقص په 15 قسمه ده. مرکب اضافی، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب امتزاجی، مرکب تعدادی او مرکب صوتی. صوتی دی ته وای چې جوړي د اسم او د حرف نه. لکه سیب وې نبت وې. او بنایی دی ته یو تعدادی چې جوړي د اعداد نه لکه 11. او امتزاجی دی ته وای چې دو اسمونه یو کې جزء اول متضمن جزء ثانی متضمن حرف ترنی لکه بعلبک. او ترکیب اضافی عبارت د مضاف مضاف له او ترکیب توصیف عبارت صفت موصوف نه. خو مرکب ناقص مجموعه مسندی یا مجموعه مسند الیه. لکه مثال جاء غلام زیدین. جاء فعل ده، غلام زیدین ترکیب اضافی مجمع فاعل ده، مجمع مسند شو. او کلام به مشتمل په مسند مسند یو جزء مسند یو بل جزء مسند. لکه زید قائم. زید مسند او قائم مسند. ضرب زید عمرا. زید مسند ضرب مسند او عمر فضله ده مفعول به ده. نو کما مرتبه دو کلمې دي پورته له حصر نشته. دا د ابن حاجب ردا. ابن حاجب دی ته وای. ابن حاجب وای چې کلام به مشتمل په مسند او په مسند دی. خو نور کلمات په صحیح لکه ضرب زید عمرا یوم الجمعه او کو نور کلمات صحیح. او بعض علما لیکي چې کلام به صرف جوړي د مسند او مسند نه او نور کلمات به وسنای. او جمله چې د هغه عامه ده. جمله دې ته وایي چې مشتمل په مسند مسند او کله به نور کلمات یو کله به نه. نو بیا ضرب زید عمرا جمله ده. دغه بعض علما په نسبانه لکه زمحشری وایي او کلام نه ده او جمله عامه ده. او زید قائم کلامم د جمله ده. پوه شو پې؟ او ابن حاجب وایي چې نه کلام به مشتمل په مسند مسند نور اجزا د کلام یو کنی. دا عام ده. خان اسناد نسبت د یوې کلمې د بلې کلمې ته په دې شان چې پیدا رسوي مخاطب ته پیدا تامه. ولی ځکه چې اسناد مشتمل په مسند مسند ده. نو چې متکلم مسند مسند ذکر کړو حکم پکې وشو نو ځکه مخاطب ته پیدا ورسله. یو نسبت ده یو اسناد ده. اسناد خاص ده او نسبت عام ده.
اسناد هغه ربط دی چې په مابین د مسند مسلح کې دی او نسبت عام دی نسبت د اسناد تم وي او نسبت هغه ربط تم وي چې په مرکبات ناقصه کې دی مابین د مضاف مضاف الیه کې نسبت دی مابین صفت موصوف کې نسبت دی دې ته هر کله چې فارغ شو سنی په